السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. علي شاه 007 عزتمنو په اختر کې د شو لپاره دوبۍ ته تللې وه چې مینوال دې هلته کې 2-3 شوګانې وکړې او ښه کامیابې شولې چې مینوالو خلکو هغه ویډیوګانې وکتلې نو خلک ورته نیم نه پاتې کېدل. د هغې نه بعد بیا عزتمنو خلکو ورپسې بیا کېده ویډیوګانې وکړلې چې علي شاه 007 په دوبۍ کې یعنې غلط کارونه کوي چې کله عزتمن د علي شاه مور ته دغه پته ولګېده چې دغه قیسان زما د لور پسې شاته خبرې اترې کوي او دغه شانتې الزامونه پرې لګوي. راځئ مینوال د هغې په بدله کې ورته سوننشاه څه پیغام ورکړی ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات ته مخکې زه تاسو ته راولې دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ او زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. علي شاه 007 مینوال دا د سوننشاه لور ده او د داود شاه. مینوال تاسو ته د دې خبر علم وي چې دوی دا هلته په دې اختر کې تللي دوبۍ ته په پیله ځل باندې دوبۍ ته پروګرام لپاره تللي چې 2-3 پروګرامونه یې کړي او عزتمنو مسافر ورته ښه ډېره ښه مینه وله ورکړه او هغه پروګرامونه د دې ښه مشهور شول او ښه کامیاب شول چې د هغې نه بعد بیا عزتمنو چې د دوی کم خلاف کسانو هغوی بیا قاعده ویډیوګانې سازي کړي او د دوی خلاف یې بیا دغه شانتې غلطې پروپیګنډې خورې کړي چې علي شاه 007 په دوبۍ کې په چکلو کې چلیږي چې مینوال سوننشاه ته د دې خبرې پته ولګېده. سوننشاه بیا قاعده هغه کسانو ته ویلې چې په کلار کښېنئ که چېرې په کلار نه کښېنئ نو بس بیا هم ستاسو خپله خوښه ده بیا به زه یعنې کنځل شروع کړم. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې هر یو کس چې په هر قسمه باندې ځان له رزق پیدا کوي الله تعالی به د هغوی په دغه کې به د الله تعالی د هغوی رزق لیکلی وي خو چا پسې دغه شانتې پروپیګنډې مه سازوئ. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.